موبایل باندې به ایپس لاک څنګه لګوئ که تاسو خپل واتس اپ لاک کوئ یا ګیلري لاک کوئ ځکه په ګیلري کې تصویرانې ویډیوګانې تاسو خپل ملګري له موبایل ورکوئ او سکرین لاک ورته کولاو کوئ نو هغه ستاسو دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا هم کتی شي دغه شانتې که واتس اپ ته وردن نه شي او په هغې کې تاسو میسیجونه کړي نو ستاسو هغه میسیجونه چې دي ستاسو هغه ملګری چې دی دا کتی شي نو تاسو په خپلو دغه اپلیکیشنو باندې چې دی لاک لګولی شئ که تاسو پې د ګوتې لاک لګوئ که د پین لاک پې لګوئ هر قسمه لاک چې دی دا تاسو په دغه اپلیکیشنو باندې چې دی لګولی شئ یو خو یو اپلیکیشن تاسو د ګیلري نه را ډاونلوډ کړئ او هغه ایپس لاک والی نو هغه چې دی هغه بیا هم محفوظ نه وي که ستاسو ملګري هغه اپلیکیشن د سکرین نه ختم کړو او یا د هغه موبایل نه ختم کړو نو دغه شانتې به بیا ستاسو هغه ایپسونه چې دي هغه به کولاو شي یو په موبایل کې خپل لاکي خپل لاک چې دی نو هغه چې په تاسو ولګوئ نو هغه ته بیا بل کس چې دی هغه نشي ختمولی ځکه چې هغه اپلیکیشن نه یا د موبایل په سافټویر کې چې دی خپل لاک چې دی دغه راغلی نو دغه لاک چې دی دا تاسو په خپل موبایل باندې چې دی لګولی شئ د دې دپاره به تاسو داسې چل کوئ چې د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به کولاوئ د هغه ځای نه دا لاک چې دی دا تاسو په خپلو اپلیکیشن باندې چې دی دا لاک تاسو لګولی شئ د سیټ ته به تاسو ته د سکرین ریکارډینګ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي نو د دې لپاره به تاسو د خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ چې څنګه د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړو په دې کې به وګورئ سیکورټي چې دی دا به سرچ کوئ نو چې څنګه سیکورټي تاسو سرچ کړه نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي لاک سکرین لاک به اول تاسو ته شو کېږي که ستاسو په موبایل باندې د سکرین لاک نه لګېدلی نو اول به پې دغه لاک ولګوئ که تاسو د ګوتې لاک په خپل اپلیکیشن باندې غواړئ نو پنګر لاک چې دی دا به اول چې دی دا به آن کوئ په خپل موبایل باندې د هغې نه وروسته به ستاسو په اپلیکیشن باندې چې دی دغه لاک به لګي دلته کې به تاسو ته ښکارېږي پیس لاک چې دی دا پې موجود دی که تاسو پې د مخ لاک لګوئ نو هم به دغه اپلیکیشن چې دی دا به ستاسو د مخ سره کولاوږي چې کله تاسو هغه اپلیکیشن کولاوئ او ستاسو مخ دې موبایل ته مخامخ وي نو هغه اپلیکیشن چې دی هغه د ځانه کولاویږي نو چې دغه تاسو ان کړي له پاسه دغه سیټینګ چې دی دا په سیکورټي کې چې دی موجود وي که بیا هم دلته کې تاسو ته نه شو کېږي نو تاسو دا سرچ کولی شئ په دې سیټینګ کې سرچ کړئ نو دا به تاسو ته راشي بیا به دلته کې راشئ ایپس لاک دلته کې لیکلی دی ایپس لاک چې دی که نه نو اوس دا ایپسونه چې دي دا تاسو لاک کوئ دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ چې څنګه نه تاسو کولاوئ نو دلته کې به ستاسو نه چې دی پنګر به غواړي یا به ستاسو چې کوم په سکرین باندې لاکي هغه لاک چې دی هغه به ستاسو نه غواړي نو هغه لاک په تاسو ورکړئ نو تاسو ته به د اپلیکیشن چې دي دا به داسې شو کېږي لکه څنګه چې زموږ په دې موبایل کې د اپلیکیشن چې دي دا ښکارېږي نو دغه شانتې به د اپلیکیشن چې دي دا به تاسو ته ښکارېږي تاسو چې کوم اپلیکیشن لاکوئ لکه اوس زموږ په دې موبایل کې چې دی دا واټس اپ دی دې خوا سره دا تاله ده نو دا تاله چې دی دا به دغه شانتې ووایي چې څنګه دا تاله تاسو داسې ووایي نو دا چې دی دا په دې باندې آن شو په ځینې کې هغه آپشن وي د هغه آپشن نه چې دی هلته کې آن کېږي زموږ په دې کې د تالې دا نښه ده نو د دغه سره چې دی دا آن کېږي نو دغه شانتې تاسو په خپل موبایل کې چې دی ایپس لاک آن کولی شئ اوس موږ به دې واټس اپ باندې آن کړو کله چې اوس دا واټس اپ موږ کولاوو نو په دې واټس اپ باندې چې دی په دې باندې به ایپس لاک لګېدلی نو زموږ د اجازت نه بغیر چې دی زموږ واټس اپ چې دی دا به څوک نشي استعمالولی دغه شانتې که تاسو په ګیلري باندې لاک لګوئ نو په ګیلري باندې به هم دغه شانتې لاک ولګوئ او په خپل کروم بروزر باندې چې دی په هغې باندې به هم لاک ولګوئ چې په دې دواړو باندې تاسو لاک ولګو نو د دې سره چې دی ستاسو تصویران ویډیوګان چې دي دا محفوظ شي که یوازې تاسو په ګیلري باندې لاک ولګوئ نو یوازې د ګیلري د لاک سره چې دی دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا نه محفوظ کېږي نو په دغه دواړو شیزونو باندې چې دی لازم به لاک لګوئ بل به سره په فایل منیجر چې دی په دې به سره هم لاک لګوئ نو ستاسو تصویران ویډیوګان چې دي هغې ته به څوک نشي رسېدلی نو په دې طریقه باندې تاسو په خپل موبایل باندې ایپس لاک چې دی دا لګولی شئ